نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سورة الأعراف پارا نمبر 9 رکو نمبر 14 آیت نمبر 109 خلاصه در رکو پستاغین لفظی ترجمه رب العالمین حضرت موسی علیہ السلام ته نبوت او رسالت ورک فرعون ته ورغی هغه ته مطالبات وکړه د معجزات موسی علیہ السلام ورته دوه معجزې پیش کړې یو همسا چې په هغه کې تخویف او یره وه او دویم د لاس هغه چمک چې په هغه کې د هغه دپاره بشارت او زیری و دته چې کله پته ولګېده د خپل خاص کسان راجمع کړه هغه د حضرت موسی علیه السلام نه بدظنه کول چې چرې هغوی په حضرت موسی علیه السلام باندې ایمان رانوړي هغه مشران هم یریدلی فرعون هم یریدلی محتاج شو دی ته چې رده د مقابلې دپاره کسان وکتلی شي دغه اعلان وکړه چې دا کوم څه تاسو وکتل دا سحر دی جادو دی او ورسره دا خبره هم وکړه چې دا په سحر او جادو کې ډیر زیات مهارت لري هغه معجزو ته سحر او جادو ووایه ورسره دا خبره هم وکړه چې مقصد د دې هغه اقتدار حاصلول دي حکومت حاصلول دي او تاسو غلامان جوړول دي او تاسو کوم چې د علاقې اوسیدونکي تاسو د دې علاقې نه وباسي وستاسو څه مشوره د څه کول غواړي هغوی خپلم دومره خوف او یره کې وو چې وایي زر ورسره مقابله مه کوه البته د دې د مقابلې دپاره د ټول ملک نه ماهرین طلب کا هغه دور کې د سحر او د جادو چرچه وه لکه نن دور کې چې د ساینس او ټکنالوژي دور دی د هغې دپاره وخت مقرر شو دغه حالات په سوره طه کې او په سوره شعرا کې هم بیان دي د دې د خوشحالۍ ورځ وه د ساخت وخت مقرر شو په لکونو خلق موجود دي یو طرف ته تنها حضرت موسی علیه السلام او ورور د هغه بل طرف ته مکمل ریاست حکومت دا هغې ټوله مشیندري ده کله چې میدان ته کوشو موسی علیه السلام دغه کسانو ته وویل چې د الله نه ویریږئ د معجزې مقابله په سحر سره مه کوئ معجزه دا د الله د طرف نه وي د نبي په لاس باندې صادریږي باطل پرست چې څومره هم وي د هغوی مقصد هغه جیب ډکول وي د هغوی مقصد هغه مفاد حاصلول وي دوی دغه فرعون ته ویل چې موږ ته به څه میلاویږي فرعون ورته وایي مال بم در کوم او خپل خاص کسان بم درنه جوړوم که چرې تاسو دا مقابله وګټله هغوی مخکې هغه خپل سحر جادو پیش که نظربندي وکړه بیا موسی علیه السلام د رب العالمین په حکم باندې خپله همسا هغه میدان ته وغورځوله چې په هغې سره د هغوی ټول سحر او جادو هغه ختم شو کله چې هغوی ته حقیقت ښکاره شو فورا هغوی ایمان راوړو اسلام کې داخل شو په لږ وخت کې هغوی اولیاء الله جوړ شو او دومره مضبوط ایمان یې جوړ که چې دمکی ورته دا میلاویږي لاس به دې کټ کېږي خپې به دې کټ کېږي ایمان پرېږده وایي که لاس کټ کېږي که خپې کټ کېږي که سر کټ کېږي که ټوکړې ټوکړې کېږو موږ په خپل رب باندې ایمان راوړی دی موږ د ایمان نه نه وروسته کویږو نو د انتهایی کم وخت ایمان د لږ وخت ایمان او دومره مضبوط ایمان چې تر قیامته پورې یو مثال دی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ ويل سردارانو من قوم فرعون د قوم د فرعون إن هذا بشك هذا موسى عليه السلام لساحر خامخا جادوگر دی لام د پر تاکید علیم ډیر پوه دی پشان د عام جادوګرانو نه دی او مقصد یې څه دی یرید غواړي دی ای یخرجکم چې وباسي تاسو لرا من ارضکم د ځمکې ستاسو نه د ملک ستاسو نه فماذا تأمرون نو څه حکم کوئ تاسو د ده څه علاج کول پکار دی اوس دغه خلق د موسی علیه السلام خلاف کوي بدګمانه کوي د باطل طریقه هم دا ده قالو ویل دوی ارجه مهلت ورکړه دتا واخاه او رور دتا تاسو تیاری وکئ د مقابله لپاره وارسل اولیگا فی المدائن پخارونو کې حاشرین راجمع کون کی یأتو کا
چرا ولی تا تا بكل ساحر هر جادوگر علیم او ډیر پوها. په ملک کې چې څومره جادوګران دي ټول راجمع. وجاء السحرة او راغلل جادوګران فرعون تا د وخت بادشاہ تراله چا چې د ربوبیت دعوه کړې وه نن هغه محتاج دی جادوګرانو. قالوا اویل دوی ان لنا بیشک ویبا منگ لرا لأجرا خامخا مزدوری بدلا تنخوا انعام ان کننا کچرشو نحن الغالبین من غالبا پا موسیٰ علیہ السلام باندی. قال اویل فرعون نعم بالکل مال بم در کوم دولت بم در کوم عوض بم در کوم تنخوا به در کوم او خپل خاص کسان به جوړوم تاسو. وَإِنَّكُمْ او بیشکی بتاسو لمن المقربین خامخا د نزدیکنا خامخا د خاص کسانونا. اغوی د وخت د پیغمبر ادب احترام کو رب العالمین ورته ایمان نصیب. قالوا اویلدوی یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اما یا ان تلقی اغرزوات پیش کدغ خپل فن و اما ان نکون او یا بشو نحن من الملقین اول غرزون کی. قال اویل موسیٰ علیہ السلام القو اغرزوی تاسو. دلته موسی علیہ السلام ورته حکم نه کوي ځکه هغه کار د ګناه دی او په ګناه باندې حکم دا ګناه ده، بلکې هغوی موسی علیہ السلام ته دو اپشن ورکړي وي، تاسو اول اغرزوی یا به موږ اول غرزون کی شو. نو موسی علیہ السلام دویم اپشن هغه اختیار کا چې زما دویم اپشن شو، دویم شق می شو. فلما فسر کلا القو چه وغرزولو هغوی هغه رسی همساگانی سحرو نجادوی اکڑو اعینا نعسی پسترگو د خلقو نظربندی وکڑا واسترهبوهم او ویرول هغوی لرا وجاءو او پیشی کڑو بسحر عظیم جادو لوی خطرناک جادوی وک و باطل کله د حق په مقابله کې پاتې کېدیش. و اوحینا وحی وکړم رب العالمین فرمای الى موسی حضرت موسی علیہ السلام ته ان القی چې اغرزوا عصاک همسا خپل لرا. کله چې هغه همسا اغرزولا د هغینا مار اجدها جوړ شو، د همسان مار اجدها جوړېدل د په حکم د الله سره وی. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ پس ناڅا په هغې تیر کړل ما هغه سلرا یأفکون چې دوی جوړول ټول ناکام او نامراد شو. شور د هغوی زیاتو، چرچې د هغوی زیاتې وي، قوت د هغوی سره او طاقت د هغوی سره او مشیندري د هغوی سره او خلق د هغوی سره او د موسی علیہ السلام سره صرف او صرف ربو. فوقع الحق بس ثابت شو حق وبطل او برباد شو ما هغس کانو یعملون چې دوی کول. فغلبو پس کمزوری کړي شو هنالک په هغه ځای کې وانقلبو او واپس شو هغوی صاغرین ذلیلا. جادوګرانی د دې دپاره راوستي چې موسی علیہ السلام به مغلوب شي، حق به مغلوب شي، او دغه رب العالمین د دغه باطل فرستو د دغه فرعون د هغوی د لخکر او د هغوی د ملګرو د مغلوب کېدو دپاره الله سبب او ذریعه وګرځوله. والقی السحرة او اغرزولی شو جادوګران ساجدین سجده کوونکي، سجدی مستحق یو الله. فورا هغوی الله ته په سجده پریوت. قالوا اویل هغوی آمنا من ایمان راوړی دی برب العالمین پرب د مخلوقاتو. د خوب هم ځان ته رب وایا، زه لوی رب یم. ویل چې کېدی شي ما ته وی
سوکم مراد دی وی رب موسی و هارون چې رب د حضرت موسی او د حضرت هارون علیهم السلام دی، رب ته نه پته ورته ولګید. قال فرعون ویل فرعون آمنتم آی ایمان راوړو تاسو به پدی باندې قبل ان آذن لکم مخکی د دینا چې ز اجازت درکړم تاسو ته. د حق فرستو نخهم دادا چې هغه به حق ډیر زر قبلی، چې کله ورته حق ښکاره شي بیا به دې ته نه ګوري چې دا اجازت راکوي او که دا نه راکوي. بس حق درته واضح شو، حق درته ښکاره شو، دغه حق قبول او بیا په دغه حق باندې داسې مضبوط ودرېږه لکه څنګه چې دغه جادوګران ودرېده په شهادت باندې ورسېده، لیکن هغه حق یې پرې نه ښود. دوی ته موسی علیه السلام دا خبره کړو چې د الله نه ویریږ، د پیغمبر مقابله مه کوئ، د معجزې مقابله مه کوئ. فرعون وایي دا خو ستاسو مشر و، تاسو د ده شاګردانې. وګوره اوس هم دغه کوشش دا دی چې خلک د پیغمبر نه بدګمانه کړي. جادوګران هغه راوستي دي، اوس د هغه پیغمبر باندې الزام لګي چې دا ستا شاګردان دي. دوی په خپله ځان تاسو ته مغلوبه کړ. ان هذا بشک دا لمکر مکرتموه، یو چال تدبیر دی چې جوړ کړی دی تاسو فی المدینتی پخار کې لتخرجو چې وباسئ تاسو منها د دې خارنا د دې ملک نه د دې علاقې نه اهلها وسیدونکي د دې. اوسم کوشش دا دی چې دا خلق ایمان را نوړي، اسلام قبول نکړي. باطل پرستو تر اخیره پورې کوشش وی چې د خلکو عقاید نظریات د دین او د اسلام په باره کې خراب. فسوف تعلمون، نو ډیر زردا چې پوهه بشئ تاسو. مال لالچم میلاویږي، دولت لالچم میلاویږي، پروا نه سات، دمکیانې شروع شوې، پروا نه سات. ورته پته لګي بچی به پاتې کېږي، ښځه به پاتې کېږي، مال دولت به پاتې کېږي، شهرت به پاتې کېږي، دنیا به پاتې کېږي. او چې کله ایمان مضبوط وي، د الله سره تعلق وي، بیا د هر څه قرباني کولو ته تیار وي، هر څه پرېښودو ته تیار وي، لیکن هغه چریم په خپل عقیده نظریه او په دین باندې د چا سره سمجوتا نه کوي، بلکې دغه شهادت باندې بیا د فخر کوي. لأقطعن ایدیکم، خامخا زب پریکړم لاسونه ستاسو، وارجلکم او خپې ستاسو، من خلاف عدل بدل، که خی لاس نو گڅ خپا، که گڅ لاس نو خی خپا، او په دې باندې هم اکتفا نوي. ثم بیا بلا اصلبنکم، پانسکړم تاسو اجمعین ټول، یو بمران خلاص نشي او نمران سو خلاصول شي. انجامم دغه دی. وګورئ ایمان پرېږدئ که دغې ته تیارېږئ. بړسمه سپاره کې راځي ورته وایي چې سکې وکړه. ایمان موږ نه پرېږدو، البته موږ د خپل رب نه معافي غواړو چې موږ ته مجبور کړو موږ د یو پیغمبر مقابلې ته راووت. قالوا ویل هغوی انا بشکه منگا الى ربنا رب خپلتا منقلبون، واپس کی دن کی اتلن کی زکه چې الله وی زما طرف ته برازي. څومره کم وخت مضبوط ایمان او څومره لوی انعام چې شهادت، جنت، د الله رضا، د جهنم نه پناه، لوی انعام دی. وما تنقمو، او بد نگنی تاسو مننا زمنگنا، زمنگ سره ستاسو کومه دشمنی نشته ده سوا د دینه، الا مگر ان آمنا چې من ایمان راوړې ده. زمنگ سره دشمنی هغه صرف د ایمان په وجه ده، د اسلام په وجه ده، د الله په وجه ده. بی آیات ربنا، په آیاتونو د رب خپل. لما جاءتنا، کله چې راغلل منګ ته پته ولګېده چې حق دی، منګ دغه حق قبول که او د دې پروا نه کو چې اوس به زموږ سره څه کېږي. الله دې منګ ټولو ته داسې مضبوط ایمان نصیب، او په دغه ایمان دی الله تعالی منګ ته استقامت او اخره خاتمه دی الله زموږ په ایمان. ربنا اے ربا زمنګا افرغ علینا راطی کړه په منګ باندې صبرن صبر،
صبر کول ګران کار دی په مصائبو، په تکالیفو، په امتحاناتو، مشقتونو، اذیتونو باندې، دمکیانو باندې، تکلیفونو باندې ډیر ګران کار دی. دا صرف د الله په توفیق سره وي. نو په داسې حال کې به د الله نه مدد غواړي چې الله تما په دین باندې مضبوط. وتوفنا او مرګ راوله موږ ته مسلمین، په داسې حال کې چې مسلمانان یو، الله ته تابعدار یو. یا ته چې په ایمان باندې په اسلام کې مرګ راغی دا لوی خوش قسمت دی.